السلام علیکم ملګرو. پاکستان بنگلاديش له په ورلد کپ کې شکست ورکو. ویل پلیټ فخر زمان وخت د سره زوم دا ناری وهم دا خبره کوم چې فخر زمان ته اوپننګ پکار دی. فخر زمان ته اوپننګ پکار دی. که فخر زمان انجرډ وي محمد حارث ته اوپننګ پکار دی. امام الحق ډراپ کول پکار دی. امام الحق د ماډرن کرکټ قابل نه. نن تاسو کته فخر زمان ډیر اوټسټینډینګ اننګز کو د پاکستان د ګټ نه زیات خوشاله زه د فخر زمان په بیټینګ باندې مجي. امام الحق چې کوم دی رانګ نمبر دی جی. مکمل سکور کارډ بر سره په دی ویډیو کې شریک کوم. پاکستان څومره چانسز لري چې سیمی فائنل لا کوالیفای کېدای شي. په هغه باندې به هم په دی ویډیو کې ډیسکشن کوو. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک ټونه پهله په سکور کارډ باندې راځو جی. بنگلاديش کړي دي 205 رنونه درې لس کلاډیان اوټ شوي په 45 اورونو کې ټوټل ټیم اوټ شوی دی جی. شاهین افریدي ارلی وکټ ایستډم باندې اور کې شاهین افریدي وکټ وایي چې شاهین افریدي ډیر اوټسټینډینګ بالنګ نن کړی دی جی. ډیر کم سکور ور کړی وکټ سه هم ایستلې دي. وسیم جونیئر هم خبالنګ کړي. نو ټول بادرانو خبالنګ کړي بغیر د اسامه امیر نه جی. تنزید حسن 0 رنونه کړي. لیټن داس 45 شانټو 4 مشفق الرحیم 5 محمود الله 56 رنونه کړي. شاکب 43 هیرودوی 9 رنونه. مهدی حسن میراث 25 تسکینچی مستفیض الرحمن 3 او شرف اسلام 1 رنز کړي دي. شاهین افریدي 9 اورونه کې 23 رنز ور کړي دي او یو 3 وکټ ایستلې جی. یو اور پکې میډن هم وستل دي. افتخار احمد 10 اور 44 یو وکټ. حارث رؤف 8 اور 36 2 وکټ. وسیم جونیئر تک 9 اورونه کړي دي 31 رنونه او 3 وکټ. وسیم جونیئر هم خو بالنګ کړي دي. خو اسامه امیر پته نه لګي چې د څنګه بالنګ کوي یار. 10 اور 66 او یو وکټ ایستلې دي. 10 اور 66 یو وکټ جی. اوس را بشو د پاکستان بیټینګ لا د فخر زمان سٹارټ او د عبد الله شفیق سٹارټ ډیر خپل سٹارټ ټیم لا ور کړو. یو په 68 رنونو باندې اوټ شوی دی. 69 بالونو باندې 68 رنونه عبد الله شفیق کړی دي او په 74 بالونو باندې 81 رنونه فخر زمان کړی دي چې ای کې داغه په اننګز کې او چکی شامل دي جی. او چکی تر اوسه پورې د ټول ورلد کپ کې د پاکستان ټیم نه وهلي چې نن پکې فخر زمان او چکی په یو اننګز کې جو وهلي. 2 چکی ور سره عبد الله شفیق هم وهلي دي چونکه موستلی زموږ چې کم پاور پلی وډم باندې د سورونه ټک ټوک امام الحق چې کم دی دغه د لاس په عبد الله شفیق باندې هم پریشر راشي. ګوره چې دواړو انډز نه سکور کیږي د یو انډ نم سکور کیږي د بل انډ نم سکور کیږي نو بیټسمن پریشر کې نه راځي. چې یو انډ نه بیټسمن ټک ټوک کوي او بل بیټسمن ور سره بیا خامخا پریشر کې راځي. بابر اعظم 9 رنونه کړی دي. رضوان 26 اور افتخار 17 رنونه کړي. دا پاکستان وړو کې غونټ سکور کارت دی. د بنگلاديش د طرف مهدی حسن میراث چې کوم دي 3 وکټ ایستلې دي چې 9 اور 17 رنونه ور کړي. بل پکې وکټ چا هم نه ایستلې ده او ټول پکې ایکسپنسیو مطلب خو بالنګ پکې صرف او صرف 5 اکانومي سره شانتو کړي چې هغه صرف یو اور کړي او 15 رنونه ور کړي دي. نو دا بنگلاديش چې کوم دی کمپلیټلی سکور کارت دی او وخت د سره مطلب فخر زمان لپاره چې بقایا میچونه کې هم دا اوپننګ کوي او امام الحق لپاره چې څوک د فخر زمان دا چکیرا ډاونلوډ کې امام الحق له په واتس اپ ورولې کې ضرور سحر پاسې دا چکی ګوره او ماډرن کرکټ د ستاده وس خبره نه راځي. ته هغه 60 بال باندې 50 رنونه او 70 بال باندې 40 رنونه هغه وختونه تیر شوی دي جی. ځکه چې د بیټینګ پیچ په هغه باندې ساوث افریقا وګورئ تاسو 400 رنونه هر اننګز کوي. استرالیا تاسو ګورئ څومره هاي سکور کوي. انډیا وګورئ څومره هاي سکور کوي او زموږ پاکستان تر اوسه 260 او 270 ذهن کې خلل دي جی. نو دا پاکستان میچ جی. پاکستانو غټلو چون کې پوینټس ول ملو شو. 2 میچ نور هم پاتري چې هم پاکستان لا غټل پکار دي سیمی فائنل تر کوالیفای د پاره. بیا هم په فیصله پر رن ریټ باندې کیږي خو کچري ساوث افریقا او نیوزیلند بقایا میچز بیل اله کچري غي خپل میچونه غټل نو بیا پاکستان لاړو چانس جوړیږي نه جی. دا اپډیټ سو ډیر زیاته مننه سوري جی. والسلام.